د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سخاوت ته چې وګوري، د هغې اخلاص ته چې وګوري، او دکرنګې د اهل بیتو سره محبت او عشق ته وګوري، او دغه رنګې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رشتہ دارو د اهل بیتو د هغې ادب ته چې وګوري، والله چې دنیا ورته حیرانه ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو د تره لور ده، د ابو لهب لور ده، حضرت دره رضی الله تعالی عنها عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په یو موقع باندې یو ورځ لس اوخان را روان کړي دي. لس اوخان را روان دی، راغې د حضرت دره رضی الله تعالی عنها د کور مخې ته راورسېد، او لس واړه اوښانې یو بل پورې تړلي وو. هغه ړومبني اوښې د هغې د کور مخې ته یو ونه وه، هغې پورې وتړو، او یو زنانه را روانه وه بوډۍ، هغې ته یې وی دې کور کره ورشه او ورته ووایه چې دا ستا امانت دی، دا واخله. ګوره اخلاص ته وګوره، ځان هم ورته نه ښیي چې دا چا راوستل او د کم ځای نه یې راوړل، خو امداد او تعاون ورسره کوي. یو خو زمونږ امداد او تعاوني د 10 روپو څیز غریب او مسکین له ورکوو، څومره تصویران ورسره وباسو، 20 کسان پې خبر کو چې فلانی کره مې نن چای ولیږله، نن مې 10 روپو ډبی او ماچس ولیږه. بهرحال عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هغه 10 واړه اوښان اکه ځای کې پرېښود او لاړ روان شو. هغه زنانه ورننوځي، حضرت دره رضی الله تعالی عنها ته وایي چې بیبي صاحبې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تره لورې دا 10 اوښان چې کوم دی نو عثمان غني راولېږل رضی الله تعالی عنہ. دره رضی الله تعالی عنها ورته وایي هغه هم صحابیاتو، صحابه ناشنا خلکو، په مخ د ځمکه داسې خلک به بیا رانشي، او نه د صحابو نه مخکې داسې خلک تیر شوي دي. بهترین خلک انبیاء کرام او صحابه کرام ناشنا خلکو. نو هغه ورته وایي زما خو د دومره ډېرو اوښانو ته ضرورت نشته، بس دا یو اوښ به ترې پاتې کم، د دې دا چې کم سامان یې پرې رالیږلی دی دا به استعمال کم، او نور زما نه دي پکار دا اوسه. عثمان غني پسې سوال جواب وکړي چې دا اوسه زما نه دي پکار. د هغه زمانې غریبانان هم سم غریبانانو. اوس خو مونږ کوشش دا کوو چې د یوې تروړۍ په ځای راته 10 میلو شي، خیر دې څښاندې شي خو چې ما ته میلو شي. هغې به د بل خیال ساته، هغې سره د آخرت غم و. دره رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي ما د جناب رسول الله نه اورېدلي دي صلی الله علیه وسلم چې د نن روټۍ راته میلاویږي نو د سبا غم مه کوه. نو بس زما نن مسله حل شو او سبا به بیا ګورو، سبا بیا خدای شته. هغه 9 اوښانې ورته واپس کړو. لہذا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د اهل بیت سره دونه محبت، او هغه به ورته وایي وی عثمان غنی چې دروازې له راغلی د درې نو خو ورته وړه به ورو بوځي، په خپله به ورته ووایي نه دا ماته بې ادبي ښکاري، دا د ادب نه خلاف دي، هغې ته به ځان پیکه ښکاره شي، بده خبره ده، مناسب نه ده، بس زه ورته ځان نه ښیم، دا صدقه وله ور ورسوه. الله جل جلاله زمونږ د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په شان کامل اتباع، کامل عشق و محبت، ادب، اخلاص، تقوا للہیت نصیب کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.